بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سورة الرعد 40 نمبر آیت. په دې 40 نمبر آیت کې د کافرانو د یو سوال جواب دی او سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی مضمون دی. د کافرانو اعتراض دا و چې هغوی به ویل چې ته وې چې کم کس د دین او د شریعت مخالف دا مستحق د عذاب دی او په دې باندې تعالی تعالی قهر او غضب لازم راځي. نو موږ دومره زمانہ ساده پیغمبري مخالفت وکړو په موږ عذاب رانغی. پکار دا و چې موږ مخالفت کړو پوري عذاب نازل شوی امونی پوري عذاب رانغی ته اوس پوری ژوند یو ګرځو برابر یو. دا اعتراض په نبی عليه السلام باندې کاو او دا په خوراو او د ټکی نه به ثابت ول چې د نبی عليه السلام پیغمبري مشکوک او ګرځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو خدا و چې هغه عذاب په دوی باندې نازل شي سنه نازل شي چې کوم ندوی منکر دی او دوی دا خیال لري چې د آسماني دین او د شریعت د مخالفت په وجه به عذاب نه راځي او دغه شان د نبی علیه السلام د رسالت مخالفت په وجه د عذاب نه راځي چې دا شک او دا وسوسه ختم شي او دا داوی د دوی ختم شي. د دې سره سره د ځینې علماو رائے دا ده چې دا آیت په باره د فتح کې نازل شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی خودلی او جستا په لاس باندې په فتح کیږي ستا دین او شریعت به غالب کیږي باقي دینونه به مغلوب کیږي. نبی علیہ السلام ته دغه وعده علم وو لیکن نبی علیہ السلام ډیر ارزو او ارمان لاره چې دا وعده پوره شي او زما په ژوندۍ کې پوره شي په ټوله دنیا باندې اسلامي نظام غالب شي. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته او خدای لا چې نه ته دغه ارمان مکوه خپل لاس په خپل ژوند په ټوله دنیا کې شرعي نظام نافذیدل ارمان ارزو ته ملره بلکې ستا کار دا دی چې بس هغه څه چې الله تعالی ته نازل کړي خلکو ته ورسوه. ستا کار دی ابلاغ د دین رسول باقي خلکو سره حساب کول دین رسیدل او د خلکو سره نه پوره انتقام اخیستل او نیکانو خلکو ته پوره بدله ورکول دا زما ذمہواری ده. وعلینا الحساب حساب زما کار دی ستا کار چې دی نو علیک البلاغ په تا باندې رسول دي وعلینا الحساب په ما باندې حساب دی. دغه غم ته مه کوه ته خپله ذمہواري سنبال کړه او زه به خپل کار سنبال کړم. دا دواړه مضمونونه تفسیر ما په قرآن نقل کړي دي. نو الله تعالی وایي واما نرینک بعض الذین نعدهم که موږ وښایو تا ته ای پیغمبره بعضې حصه د هغې عذابونو نعدهم چې موږ یې له دوی سره وعدې کړي دي. کافرانو سره موږ وعدې کړي دي چې د دین په مخالفت او د شریعت د دشمنۍ چې یو عظیم سنګین جرم دی د هغې په وجه کوم عذابونه په دې باندې راځي هغه عذابونه موږ تا ته وښایو ته په خپلو سترګو وینې ته ژوندی موجودې ګوري او دغه عذابونه پرې نازل شي. نو دا الله تعالی په دې قادر یو دام کولی شو او نتوفینک یا موږ وفات کو تعالی را دغه عذابونه په دوی لا نه راغلي دي نه مخکې ته وفات شي دنیا نه رخصت شي او دا غینه بعد دغه عذابونه په دنیا کې راشي یا په دنیا کې نه بلکې آخرت مرګ نه وروسته پرې نازل شي په ټولو صورتونو کې. الله وایي فانما علیک البلاغ یقینا به تا باندې رسول د دین دي ته دین ورسوه بس وعلینا الحساب او حساب زمون کار دی موږ به ګورو چې څنګه مناسبي که عذاب په الحال پکاري که لږ وروسته پکاري که مرګ نه وروسته پکاري په هر صورت باندې په هغې باندې الله موږ پوهیږو. وعلینا الحساب او په موږ باندې حساب د دې خلکو دی حساب به ورسره من کوو. نو دشمنانو نه به انتقام اخلو او د دین د خادمانو ته بدله او اجر ورکوو. نو که دا عذابونو صورت شي په معنا د عذاب واخیستلی شي نو هم دغه تحقیق شو. که په معنا د فتح واخیستی شي او د وعدې نه مراد وعده د فتح لکه نبي علیه السلام الله تعالی ته فتح وعده کړې وه نو بیا به مطلب دا شي چې واما نرینک بعض الذین نعدهم که موږ وښایو تا ته بعضې حصه د هغه فتوحاتو فتح نعدهم چې موږ یې وعده کړله د دې کافرانو په باره کې ستا سره چې ته به د دې کافرانو باندې فاتح کېږي غالب کېږي. نو دغه هم کولی شو
او نتوفینک موږ تعالی را وفات کو او استاد وفات نو وروسته اسلام په دنیا کې غالب شي نو فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب تا باندې د دین رسول لي او موږ باندې حساب دی بیا اولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها کله مخینی آیاتنا مراد عذاب واقع شي وعدر عذاب نو بیا د دویم آیات مطلب د سری چې کافرانو دین منکر دي چې دین او د شریعت مخالفت په وجه باندې د نبی علیہ السلام د رسالت د مخالفت په وجه باندې عذاب ناراضي او موږ یې نه مونږ عذاب را نه غواړو د دې خبر دلیل شو چې نبی علیہ السلام پیغمبري د مشکوک وګرځيږي نو الله تعالی وی اولم يروا اذا کافران نینی ان نأتي الارض چې موږ راوړو زمکه ننقصها من اطرافها چې کمود لره طرفوننا د دې معنی دا د کافران نه ګوري چې نور عذابونه خو بل اورسه نازلېږي خو ټیم په ټیم باندې مسلمانان علاقې نسی فتوحات روان دي او ورځ په ورځ باندې زمکه راتنګيږي او فتوحات د مسلمانانو لاسون روان دي او د مسلمانانو په لاسونو باندې فتوحات د عذاب مقدمات د کافرانو په حق کې د فاسقانو په حق کې نو ګویا چې عذاب پتا سو سٹارټ او د مسلمانانو په لاسونو چې کوم فتوحات هم دقه ساسو د پاره مستقل عذاب مقدمات دي تفصیلی عذابونه به ورسته راځي لیکن تاسو د عذاب نه بهر نه او دغه مضمون په ځکه کې هم نقل شوی دی چې موږ څه کو بده معنی عذاب الادنى عذاب نزدي دون العذاب الاكبر روز بغیر د غټ عذاب نه چې هغه د الله تعالی په لاس باندې سزا ورکول او دا اول نزدي عذاب چې کوم د مسلمانانو په لاس باندې فتح ده او ګردینه مراد فتح شي نو به هم مطلب واضح دی چې اولم يروا خلق د مسلمانانو د فتوحاتو نه منکر دي او در فتوحات او ارمان او ارزو لري زما په ژوندۍ کې دی وشي کافران یې نه مني ست په لاس باندې په اسلام غالب کیږي دا کافران نه ګوري ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها چې موږ راوړو زمکه لرا چې کوموي د ټول طرفونو نه او ورځ په ورځ په کافرانو باندې دایره تنګيږي او د مسلمانانو فتوحات پراخيږي نو د ښکار دلیل چې په حال فتوحات سٹارټ دي او یو ورځ به خلکو نه د دنیا وزګاری شي او مسلمانانو په دې باندې غالب کیږي والله يحكم الله تعالی فیصله کوونکی دی کم کارونه چې دنیا کې کیږي کم نظام چې روان دی د دې فیصله اختیار د الله تعالی سره د جسم غواړي اخستې کولی شي اختیار ور سره دی دا جدا سوال لږ بچا به څوک باندې څوک په امتحان کې لګي او څوک په عذاب کې اختی د چا د پاره به استدراجي او د چا د پاره به امتحاني دا مسائل شته لکه ټول مسائل حکم د الله تعالی په اختیار کې لا معقب لحکمه نشته ورسته کون کې حکم د الله تعالی چې الله کله مو غواړي چې بچا عذاب راولي کله مو غواړي چې عزت ورکړي فتح ولا ورکړي نو دا حکم اس څوک ورسته کون کې ولا نشته چې الله تعالی دا حکم بدل کی او داغه په ځای باندې بل حکم راشد سینه کیږي نو دې حاصل دا اصلي حاکم اعلی د الله تعالی دی الله تعالی سره رابطه تعلق قائم دائم او الله تعالی په ذات صفات او وعدو کې یقین پکار دی د مخلوقات په خبرو باندې تشویش نه پکار وهو سریع الحساب او دا الله تعالی زر حساب کوونکی دی دا هم مضمون تسلی دی مسلمانانو ته او تخویب او زجر دی د کافرانو لپاره کافرانو لپاره زجر په دې معنا سره د کافرانو وجه موږ باندې په حال عذاب را نغی نو دا څه دومره ناشنا خبره نه ده چې الله کله مو غواړي نو سریع الحساب زر حساب کوونکی دی الله تعالی عذابونو نازلولو کې او د انتقام اخیستلو کې سټیم خو نه لګي چې کله مو غواړي نو کافرانو د لپاره خبرداري چې تاسو د الله تعالی د غریب نه بهر خو نه او مسلمانانو د لپاره تسری تاسو دشمنان د الله تعالی په سخت نگرانی کې دي د الله تعالی قهر او غضب ورته متوجي دي البته الله تعالی عارضی مهلت ورکړي دي لیکن بچ نه دي وقد مكر الذين من قبلهم یقینا چلونه کړي وو تدبیرونه ساز کړي هغه کسان من قبلهم چې دوی نه وړاندې د اسلام په مقابله کې تاسو نه مکه کم کافران تیر شوي دي د نوح علیہ السلام پورې څومره انقلابات دي دغه ټولو انقلاباتو کې هم کافرانو د اسلام خلاف چلونه کړي دي مکر چې کوم دی هغه پټ خفیه تدبیر ته ویل کېږي چې په ظاهر کې یو شان ښکاري او پټ شی بل شان سره پکې خطا شي دې تدبیر ویل کډیر خلک هغه الفاظ یو شان استعمالي کار بل شان دي کې د دوکه بازی په تبع باندې او د ډېر زیات واضح مثالونه معاشره کې
نو الله تعالی تسری ورکړي مسلمانانو ته چې دا اول ځل نو مخکې هم ټولو کافرانو د خفیه تدبیرونه او چالونه استعمال کړي دي لیکن دغه فائدہ راونه وتله فلله المکر جميعا الله تعالی د فار تدبیرونه ټول تدبیرونه باندې الله پويږي الله تعالی بدله ورکولې شي لہذا په هغه زمانہ کې هم تدبیرونه ناکام شو د اسلام خلاف دي زمانہ کې به هم ناکام شي نو کافرانو د فار خبرداري شو ستاسو خواري مهنتونه خرچي او وخت ضایع کول د عبث دي او تاسو دغه قصو په وجه باندې اسلام د فکولې نشي او مسلمانانو د فار تسلی د چې تاسو څومره د کافرانو او روب داب کسی به سیدست منظر راځي لیکن د الله تعالی د حکم په مقابل کې دي هیڅ نه دي د هر څه ناکام شي صبر چې اخلاص او استقامت تفسیر تفهیم القرآن نقل کړی دی چې مکر د کافرانو څه شي دی بس شرونه کول نو بدیل لار کې چې کوم دي کافرانو د اسلام دشمن عناصر چې کوم دي دی به یو دوکه بازی نه کار اخیستو چې ویل به یو شان کول به بل شان دویم به دروغ نه کار اخیست سخت دروغ یعنی مخالف خپل جانب مقابل په سخت تهمتونو سره بدنامه ول او خورول درې سيزونه ذکر کړی دي چې یو دوکه بازی دویم دروغ الزام تراشی او الزامونه په مخالفینو ورغورځول لکه د عیسی علیه السلام تاریخ تاسو ګورئ چې عیسی علیه السلام ورې پانسي ته وړاندې شو دغه شان د موسی علیه السلام باره کې فرعون کمی دعوی پیش کړی وي د نوح علیه السلام مقابل کې چې کوم خلق ولاړ واقعي کمی دعوی کړي نو قرآن تاریخونه نقل کړی دي یا د شعیب علیه السلام انقلاب او تاریخ د صالح علیه السلام انقلاب او تاریخ دا ټول چې د جمع کې د خلاصې ته وګوري کافرانو د اسلام په لار کې درې سيزونه استعمال کړي دي د مکر او د فریب چې دروغي خواره کړي دي دوکه بازی کړي ده او زبردست ظلم نه کار اخیسته ظلم د هتیار په تور استعمال کړي دي وای د غدرې ونه سيزونه چې دروغ دي او دوکه بازی ده ظلم دی د ټول تاریخونو کې ثابت دي شوی دی او الله تعالی په هر دور کې دا به انجام په اعتبار سره بیا ناکام کړي دي دا مضمون د تفهیم القرآن دی نو دغه تدبیرونه او چالونه د هر دور الله تعالی وای د خلکو کافرانو کړي دي او د الله تعالی سره تدبیرونه ټول دي یعنی ټول تدبیرونه جواب د الله تعالی سره موجود دي يعلم دا الله تعالی پیژني ما هغه څه تکسب چې کوي کل نفس هر یو کس کم سړی او کم قسم چې څه کار کوي دا الله تعالی ته تفصیلی معلومي چې دا د څه کار کوي پر څه کار کې لګیا دي کله به سړی پر کار نیک شروع کړي نیت په خرابې دا به الله ته معلومي چې کار به غلط نه شروع کړي کله به سیمبي چې کار به غلط روان کړي خو دې غریب به خطای بخپل سوچ او فکر کې به سمي لیکن په عملاً به خطای یعنی علم به نه پدی به الله پوي بدی به الله پوي چې کار هم ټیک ته نیت هم سم دي بدی به الله پوي لہذا هر کس حس یو کس د الله تعالی د علم نه بهر نه دی نو چې بهر نه دی کم کسان چې دین د پاره لګیا دي د دوی اجر هم یقیني دی الله به ورکوي او کم چې د دین دشمنان دي بسوکم دي کم زکم دي هر قسم چې دی الله تعالی د هغه پوره تفصیلی خبر دی کتابه ونه واسي الله تعالی به پوره انتقام والی وسيعلم الكفار او زرد چې معلوم بشي کافرانو ته لمن عقبدار چې چا د پاره نه انجام داخله نه کور دی عقبدار عقبا خ انجام ته ویل کیږي یعنی کافرانو ته په ډېر زر اندازه ولګي چې غوړه انجام بهتر انجام په دغه دوه طاقتونو کې چا پر اسمان ورزي یو باطل قوت یو حق قوت دوه منځ کې تسلوان دي د مخ کې د ادم علی السلام د وخت نه روان دي شیطانی لخر او رحمانی لخر نو ودی کې به منځ کې بحث رواني کافرانو به دغه درې قسم مکرونه استعمالي دغه مقابله به د قیامت پوري لیکن کافرانو ته ډېر زر پته ولګي چې غوړ انجام د چا دی په حدا چا بلاسونو کې دا څوک په حق دی او د چا کار باطل دی او څوک د خسارې سره مخامخ شو ويقول الذين كفروا او واي حق کسان چې کافران دي لست مرسلا چې پیغمبر نه کافرانو د الله تعالی دومره عذابونه او دومره تخفیفات یې کړل او دومره اسلامي او انساني تاریخ د نظر نه اوته او داوی وکړل چې نبی علیہ السلام ته پیغمبر نه د الله تعالی عذابونه نه یریږي قلت ورته وای کفا بالله شهیدا بیني وبینکم کافی دی الله تعالی گواه زما په منځ کې او تاسو په منځ کې د یو مسالې ثابتولو د پاره یو عقلي دلیل پکاري
دویم نقلی د آسماني کتابونو دلیل پکاري. نقلی معنی دا چې آسماني کتابونو نه را نقل کی. عقلی مطلب دا چې ستا عقل هم تسلیموي چې او د سیدی شي. اوس د نبی رسول الله پیغمبري دا غیر ثبوت لپاره دو قسم دلایل پکار دي، عقلی دلایل هم پکار دي او نقلی دلایل هم پکار دي. ځکه کافران نه مني نو هر چا مخالفین خو یې هر څوک چې پیدا کیږي مخالفین لازمي. الله تعالی نبی رسول الله ته وایي چې ته خلکو ته جواب کې وایي چې کفا بالله شهیدا بیني و بینکم، کافی دی الله تعالی گواه زما په منځ کې ساس په منځ کې. څنګه گواه دی الله تعالی؟ کافرانو خدا نه مني چې الله تعالی کافی گواه دی پدې کې. نو دا دلیل عقلی دی. څنګه دلیل عقلی دی؟ د نبی علیہ السلام په لاس باندې الله تعالی بي حساب معجزات وړاندې کړل، ډیر زیات معجزات. مشهور چې کوم تاریخونو نقل کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزات هغه درینی مسونه زیات دي. په اسلامي او انساني تاریخ کې دومره زیات معجزات هیڅ پیغمبر هم ثابت نه دي. لیکن دومره دا معجزات داسې شی دی د یو انسان په لاس باندې چې هغه د پیغمبرۍ مدعي دی داسې ناشنا کار صادرېدل چې د عام انسانانو د وس نه بهري، عام انسانان یې نشي کولی. نو دا دوره په دې لاس باندې څوک صادروي؟ الله تعالی صادروي. ځکه د انسان د وس نه خو بهر خبره ده. نو معجزات د الله تعالی گواه ده. د الله تعالی ترنه د قائم مقام د گواه ده چې دا پیغمبر دی، ما تصدیق کړی دی، ما را لګړی دی، ځکه خو په دې لاس باندې ناشنا کارونه صادروم. نو معجزات د پیغمبر دا گواہی د الله تعالی ده. نو الله تعالی گواش ومن او هغه څوک عنده علم الكتاب چې د هغه سره علم د آسماني کتابونو موجود دا دلیل نقلی شو. یو رس الله گواه دی معجزات تصویری دل، او دویم چې د آسماني کتابونو علم چې چا سره موجود دی هغه عالمان زما گواه دي. آسماني کتابونو علم د تورات او د انجیل چې کوم خلکو سره موجود او حق پرست خلک او په دې مسله کې قایل چې او د پیغمبر د آسماني کتابونو اندازه لګولې و. په دې کې په اسلامي تاریخ کې ډېر مشهور په يهوديانو کې دنه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د جډل وی عالم دی او د تورات حافظ دی. دویم د حبشي بادشاہ نجاشي چې د انجیل شریف عالم دی او دوی دوه د انجیل او تورات نه تصدیق کړي و چې او د پیغمبر دی او د تفسیری معلومات چې کوم دینو په دې کتابونو کې موجود دي. د عبد الله ابن سلام بارکه سیرت کتابونو لیکلي د د مدینه منورې اوسیدونکو يهودي خاندان سړی او ډېر لوی عالم او تورات حافظ او ډېر حق پرست سړی و د مخکې. په يهوديانو کې د تاریخ ډېر عجیب او ناشنا دی. نو شکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو او راورسېدو. نو چې عبد الله ابن سلام ته اطلاع ورکړه چې مدینه ته یو کس راغی چې هغه پیغمبري دعوی کړی ده، داغي نوم نسب ټول حواله ورته ویله او په دې ټیم کې د عبد الله ابن سلام د کجوري په سر کې ناس د کجوري شو کوي او ترور اعلان د کجور راغونډي جمع کوي. چې کله دا پوره احوال ووردل نو د تورات حافظ دی، نو د پته ولګید چې هم دغه سړی دی او هم دغه علامات دی را ورسید. نو وایي چې د کجوري د سر نه عبد الله ابن سلام د الله اکبر आवाज اوچت کو نو ترور یو د کار شو چې ډېر غلط کار دی وکړ. دا خو زمونږ پیغمبر نه دی، دا خو د نورو خلکو پیغمبر دی او دا دومره خوشحالي وکړه، دومره خوشحالي کړه موسی علیه السلام راغلی باغی بمتانه وکړي، غلط کار دی. نو عبد الله ابن سلام ورته وی نه دا خبره مکه په دې کې زما پیغمبر او ستا پیغمبر نشته، چې کوم پیغمبر راځي زموږ شریک پیغمبر اعظم ټولو پیغمبر. دینه بعد راکوش شو د نبی علیہ السلام خواته لاړ، نبی علیہ السلام سره خبرې اترې وشوې، سوالونه جوابونه وکړو. نبی علیہ السلام د نږدې نه وکتل، ملګرو ته ولا وکتل، ټول اندازې ولګوله چې د آسماني کتاب سره څومره مناسبت دی. هغه نه بعد نبی علیہ السلام ته ویل چې بالکل ما ومنله، ستا تصدیق په تورات کې موجود دی. هغه آیتونه ورته وویل چې کوم دته معلومو او به د نبی علیہ السلام نه مشوره واخیستله چې وس دا راته ووایي چې د خپل ایمان اظهار وس وکم کنه سم موقع ته مساتیو په بل ټیم کې اظهار وکړه. نبی علیہ السلام ته ویل نه وس اظهار مکوه، تا یو غټه موقع ته ساتم باقي کې به اظهار کی. د دینه بعد نبی علیہ السلام د يهود علماء او خپل مدینه منوره کې هغه نه تاسو وکړه دا راته ووایي چې ساسه په کتابونو کې د اخیری پیغمبر علامات او پښتنګوي څنګه ده. نو دی یو د سترګي والی یو د وکتل چې رښتیا وایي خو دا سړی دی، خو خدای اوس الوایو چې دی اعظم قدر بیا کمیږي راشي خبره بدله کی. یو کس په کې پاسې د ویل چې زمونږ کتابونو کې داسې لیکل چې دغه پیغمبر به سور مخ یې لوړ سړی به شنه سترګې به کوت یخته وي او داسې علامات به کې لیکلي دي. نو عبد الله بن سلام سمدستي پاسې د منافق غدار دروغ دی ول دغه آیات نه دی
او هغه اصلي یا چې کوم تورات کې لیکو هغه ولوست د حافظ د دې واقعي نه لګ وړاندې نبی عليه السلام زیات تاکید د پاره د زیات اهتمام د پاره ګڼ خلک راجمع کړي دي دا غي د مخ کې د علماونو اقرار اخلي او د خلکو نه تاسو مو چې تاسو کې عبد الله بن سلام عالم دی او د مکه عالم دی ولې څنګه سړی دی ول دا ډېر نیک سړی دی مونږ دا ډېر پاک سړی دی دغه نه بعد نبی عليه السلام دغه تاسو کو خلکو غلط جواب ورکړ عبد الله بن سلام پاسې د ویل ظالمانو دروغ سره وایي پاسماني کتاب دروغ ورړوي او د نبی عليه السلام هغه علامات چې کوم آیاتونو کې لیکو آیاتونه ولوستل يهود غوسه شو او پاسې د لوی ویل چې مونږ کې په يهودو کې د عبد الله بن سلام شاند کې شرارتي دروغجن دوکباز کس غوسه پورې نه پیدا شوی که څنګه دی خو مخکې رښتیا ویلي ردینه بعد بیا عبد الله بن سلام د اسلام اظهار وکړ مسلمان شو دا څنګه نجاشي بادشاہ هم په دغه طریقه باندې چې کله جعفر طیار رضی الله عنه سره ملاقات وشو کله چې هغه هجرت وکړ حبشه ته لاړل او هغه ورته تاسو ته وکړه د نبی عليه السلام بارکي دیو ته غونډه واقعیا بیان کړ بیا هغه نجاشي بادشاہ ویل چې کوم سورتونه تاسو نازل شوي دي غره ته ولولئ نو جعفر طیار رضی الله عنه کوم آیاتونه ولوستل کوم سورتونه نو دې بجړا شو او قسم یې وکړ چې دا آیاتونه بیخي د انجیل د مضامینو په شان تکي هغه نه بعد مسلمان شو نو د نبی علیہ السلام تصدیق لپاره دوه قسمه گواهان شو یو د الله تعالی معجزات او دویم د حق پرست علماو اقرار